نن دلته راجمع شیو چې دومره وخته دومره زیات مخلوق راغللو یقینا ټولو ته خبر رسېدلی دی چې بیا د یوه داسې مظلوم وینه توی شوي دی چې هغه د کرم فارس کا موسا اماغه منځه اختلافاتی خو دا مظلوم خو یو داسې مظلوم دی چې دی دغو هیڅ کارو سره کار نه و خو زه به دومره درته وایم چې مرګ په قسم قسم باندې دی څوک اکسیډنټ کې مړ کېږي څوک بیماری نه مړ کېږي او څوک ځنه داسې مرګونه وي چې ویلی هم نشي قادر مطلق چې زنده ورته ویلي دي چې هغه زنده دی ایمو پلمه مغه ته روزي میلاویږي هغه شهید دی که چیرې تاسې دنیا تاریخ باندې نظیر وچوئ هر هغه کس چې هغه خپلې نظریې نه خپلې عقیدې نه ځان قربان کي هغوی ته هغې معاشرې کې یو خاص مقام دی هغه بیا تاریخ دوي خدا به هم درته وایم چې دنیا کې کله هم او چا هم او چېته هم ظلم ته رسېدلی دی چې هغه بیا د داسې بېګناه خلکو وینه توی کړې دی انده وینه د هغه زوال سبب جوړ شوی دی زه یقین ساته یم زه الله ځان باندې ګواه ګڼم کنوایه وویلی شولې ایمو تاسې واړه واړه بچیو کې شهیدان شول غام و ډېر دروند غام و حد نه زیات دروند غام و بیا هغه دوه بېګناه اسحاق و وسیم عباس یقینا هغه بیا ډېر زیات غام و بېدردۍ سه او دا ماته یقین دی چې تاسې خو بېله پرېږده چې ایمو تاسې کورو کې واړو بچیو هم مړۍ نه خوړله خو زه الله ځان باندې ګواه ګڼم چې کله پرون دغه مظلوم هغه ظلم ولیدلی دی ویلې چې یو دا داسې مظلوم و چې هغه کرمې دغو ممیلو سره که چیرې پارس کې ایمو کسان کنویه وویلی شوله یا اسحاق و وسیم شهیدان شول څه چل و کرمیوال و تا سبې به چیړنجا وي دا مظلوم سار څه جرم کړی و چې تا پړوالو څه وویلو افسوس داسې معاشرې باندې داسې خلکو باندې خو زه یقین ساتی یم چې کوم درد دغه شهید واجد اول ما ته رسېدلی دی یقین لرم چې همداسې به تاسې ټولو ته رسېدلی وي چې بالکل انسان خپل ژوند نه زړه موړ شي چې موږ داسې معاشرې کې ژوند کوو چې یو مسافر هغه داسې مسافر چې هغه یو ملنګ انسان وي هغه نه جایداد څه کار وي هغه نه چا مذهب څه کار وي یا هغه نه ګاډي څه کار وي یا هغه نه مرچې څه کار وي یا هغه نه ښې و بادې هیڅ څه کار نه وي هغه واړه واړه بچي وي که چیرې کار وی دا بیا سدې ته تللو نه افسوس وي داسې معاشرې باندې چې هغه مسافر خو مړ کي خو بیا هم ورته وبیم چې شهید یقینا ایتا جرم غوټ و یغو خلکو نظیر کې تا جرم غوټ و ویلې چې تا شا باندې داسې ناخ کې وي چې تا شا نه پاته لګېدله چې ته د مولا حسین مینې والا انسان یې ایتا مولا حسین سره مینه دی که ته خانه بدوش یې که ته معاشرې کې تا ته څنګه نظیر کوي کربلا کې تا غوندې کې جاو نه ورکې و جواب ورکیو تاسې د تاریخو پاته دی چې تاریخو کې لیکلي دي چې د جون هغې تورې جنازې نه د مشکو انبارو بین ختلو هغه تور بدن کربلا کې ځلیدلو یقینا نن به زه دغه خانه بدوش ته وایم چې ته د مو ټولو سر تاج یې خدا به درته وایم چې ته د حسین غلام جان مرګلی انشاءالله تا جنازې نه بعد مشکو انبار بوی خیجي ته یو مظلوم یې او زه به دا ته وایم چې کورمیوالو
زه څه بیګا خبر شولم مو سه تحریک والا مرګلی مو ټول انجمن ته وړلو مو دغه ځای کې دا فیصله وکړه چې دا شهید به داسې ژاړو لکه څنګه مو اسحاق او وسیم ژړلی و دې جنازه به داسې کوو لکه څنګه مو تاسې خپل کورمیوال کوو دې مو باندې دغې خاورې باندې حق و خو دا به درته وایي اخري کې ټولو ته چې دغه هغه غریب وړه وړه بچي په ویر نه کوي کدو پی خبراوی گلبهار ولاوی خانه بدوش وی دی سرا یوی وژړوي دوره لکه څنګه خپل کورمیوال او بل عزت دې سیوا کې کورمیوال او دی سرا سرا ایدی بچو ایدی هغه کونډي خځه چې بیګا به توسلی دلی وا څنګه پلور ملنګو سوي لورو ایدی مالی مدد به ان شاء الله به توسې د سکو سو دو بیا دا ونه سو هغه خځه هغه وړ بچي سو کورمی کې مو بابا شهید شولو او مو بیکورا یا بیروزه پاتې شولو ان شاء الله ته یقین دی اخیری کی تاسو بیا ټولو کورمیوال د خپل کورمی څوکي سي کوم کورمیوالو یقینا تاسو ټول عزتمن قدرمن پوي خو دوره به ته وایم چې د قران مجید اټل په صلاح ده چې ان مع العسر یسرا هر سختي سي ورسته نرمي ده خو دغه سختي کې عظیم کومونه اغوي چې دغه قربانه وخت ده دا تکلیفونه خنده پیشانه سره تاسو څه کوئی فیس کوئی خودی وخت کې تاسو دا سوچ وکوي خپل محلو کې خپل چلو کې خپل کلو کې موته پاته ده څه کلو کلو کې کمیټه جوړې دي دا موته پاته څه پاته نشته ده په بازارو کې هم دي خو صرف یک سوال ته کوم هیڅ کله ګیلا ونه کوي هیڅ کله پریاد ونه کوي ویلې څه تاسې د کربلا ولایو صرف نیمې نړ کې د لسم ریزي واقعیا د تبینوم لسم ریزي تاسې به سترګې غړوئ څه کله چې خوشحال وي توجه ماته کوئ یوه ناره ولګه ناره حیدري تاسې ته پاته دی لکه نن مو تاسې غمګین یو ټول مخ نه پاته لګیږي چې مو تاسې چهرو باندې د غم اثرات دي خو چې کله خوشحالي وي بیا پاته لګیږي چې دغه معاشره یو دا تن خوشحال دی لسم ورځې مولا حسین مخ نه دا پاته لګېدله چې مولا حسین ډیر خوشحال دی سوچ کوئ صرف یو سبق پاره ته آیم او د مولا حسین مبارک و شندو باندې تبسم راتللو تبسم نه پیږوي یعنی چې خندیږي نه خو خندا والا اثر هغه د تبسم یی چا پښتنه منوکا ابن رسول الله چارګه د لخر دی او بنشتا او ټوله نرغي کیو مولا متد نن پاته لګیږي چې ته خوشحال ډیری مولا دی څا پارین یقینا تو کوم اندازه لګولې ټیک دې زه ډیر خوشحال یم هغه مولا واجه څه دی هغه واجه ایکی واده څو ما ته خدای کوم مرګلی راکړي دي دسې مرګلی ایما ورور حسن سنو ما ته خدای کوم مرګلی راکړي دي دسې مرګلی ایما بابا علی سنو ایمان که رسول الله سنو ویلې څو ورځې کېږي اوبه باندې د خنو لښکر باندې لښکر رڅي اوسه پورې ماته یو صحابي و مرګلي نه وویله چې مولا مو لږ یو دښمن ډېر دی یا مولای ما خلخانه پاتې شوه یا مولای ما بچي نار دي یا مولا تږی یم ما د دا شی خوشحالوي چې ما مرګلي ټول خوشحال دي پتنګو غوندې کې ما نه هغه چارې ګډګډېږي اوسه پورې شکایت نه وکړو نو دغه د اصحابو دا قرباني زه خوشحال شوی یم وجه دا جوړه شوې ده چې ما په شنډو باندې تبسم نن رسی مقصد مداده څه مولا حسین متاسی د کربلا ولایو پکار ده ای متاسی شندو باندې شکایات لفظ را نشي بلکې متاسی هر وخت خپل دغه باندې
وی چې امام اهلی کې څوک وږی پاتې نشي، امام اهلی کې څوک بې علاجه پاتې نشي، امام اهلی کې څوک ساړه ونه وایي. په کار دی که کور کې د لرګی وي هغه څنګ ته غریب څه نیم کا، که کور کې د وړه وي هغه څنګ ته یتیم څه نیم کا. تا سره څه وي زه یاد وساته. او دولتمنو دای تاسې امتحان وخت دی. او غریبانو داسې دي تاسې د شکر او د صبر د الله رضایت وخت دی. دغه وخت کې غریبه ته شکر وکړه، ته صبر وکړه. او دولتمنه دغه وخت کې ته قرباني وکړه، خپل مال قربان کا بل غریب ته ویر کا. اخر کې بیا زه دغه شهید یم. شهید ته مظلومه جنازه مو ته مخکې ایښې دی. ته یقینا ظاهر کې مسافر یې، خو نن دا ټولی تا وړونه ناست دي، دا ټولی تا پلارانی تا بچي ناست دي، نن تا ته راغونډ شوي دي. تا ته زه زره دیر کوم چې انشاءالله تا دغه مقدسه وینه د هغو ظالمانو د نیستو نبوده او د تباهۍ سبب جوړیږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.